الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. دا جنای چې ماریای نوم دی او د جهانگیر خان بچای دا په مقابله د 2 लाख روپو پاکستانیو مہر کې په حضور د دې گواهانو کې تاسو محمد قاسم جان لا قاسم جاوید افریدی لا ورکړی دا ورکړی مې وا او قاسم ته خپل لور ماریا ورکړی مې ده. تاسو قبول کړی دا قاسم مبارک مبارک شي. یو ځواب کوي یو دوه خبرې لاندې کومه. دا نکاح تړلی شي دا د دوه تنو تعلق دی، دا د دوه خاندانونو تعلق دی. دوه خاندانونه یو ځای شي او زمون په ملک کې مو یوسف زی او زمون په یوسف زو کې موږ دې ته دوستی وایو. نو چې یو بل کرزو راځو نو دوستانو کرزو، چې د الګ کرزي نو جنای والا وي دوستانو کرزو، او چې جنای والا زی الګ کرا نو دوستانو کرزو. نو دا دوستی شي، دا خپلوي شي او دې سره د انسانانو په منځ کې مینه او محبت او تعلق نورم زیات شي. په دې کې کله کله یو کور غریبي بل مالداري، یو حیثیت والی بل حیثیت والی. نو کوشش دا کوي چې هر یو ځان د بل نه کمزوري ګڼي نو هغه خپلولي نور هم خوږ شي، په هغې هغه مټ نور مضبوط شي. دو تعلقی د انسان، یوی د پټکی تعلقی یوی د پنسې تعلقی. من پښتو کې وتا د پټکی تعلق هغه ته وایو چې هغه د پلار د خاندان سره تعلقی. د پنسې تعلق موږ هغه ته وایو چې هغه د مور د خاندان یا د ښځې د خاندان سره تعلقی. دا دواړه تعلقات چې دي نو دا سړی مضبوطی او کلکۍ. د عامو مسلمانانو لپاره 4 ښځې جایز وي، یو بهتره ده. و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله ډېرې ښځې جایز کړي وي چې څوره یې کولی شي، خو 4 قسمو کې جایز وي. نبی علیه السلام چې ښځې کړي دي نو اکثر یې کونډې کړي دي. جینکای پکې هغه عایشه رضی الله تعالی عنها یا داسې یو بله. خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېرې ښځې چې کړي وي نو دا د دې وجې نه چې نبی علیه السلام یا زیات ودونو ته ضرورت و یا بل څه ته ضرورت و، بلکې قرآن کریم چې د هغې حکمت ذکر کوي. نبی علیه السلام ته الله وایي الله یکون علیک حرج، تا له دا ډېرې ښځې ځکه روا کړي چې تا باندې تنګسیاني. هر ځای به د سخرګنۍ نو چې چېرته ځي نو هلته به سخرګنۍ در سره ولاړه، یو ملګرتیا به کوي. نو دا سخرګنۍ زموږ پښتنو کې اکثر تاسو خو راته پته نشته، خو چې سړی سخر کره ځي نو نور ورپورې خاندي وایي هر وخت د سخر کور ته روانې. نبي علیه السلام به د حضرت ابوبکر کره سهار او ماښام ته هغې سخرو. نو موږ ته اسلام دا ښیلی دي چې څنګه د پلار هغه خپلوان دي نو د ښځې هغه خپلوان هم ستا خپلوان دي. نو که موږ د ښځې خپلوانو ته خپلوان ووایي نو ښځه به هم زموږ خپلوانو ته بیا خپلوان وایي. کور په دې وران شي چې موږ هلکان اکثر په دې ځان ضرور ګڼو چې موږ وایو ښځه به زما مني، زما د مور او پلار به احترام کوي، خو د هغې د مور او پلار موږ احترام نه کوو. د هغې د وجې کور روان شي. نو دی په کار دی چې ښځه د خاوند د خپلوانو خیال ساتي او خاوند د ښځې د خپلوانو خیال ساتي.
دا دواړه خاندانونه به الله یو ځای کړي او دې کې به مینه او محبت پیدا کړي یو دعا وکړئ چې الله ډېر د مینې او د محبت او الله پکې ډېره مینه او محبت پیدا کړي الله دې دواړو خاندانونو کې تعلق نور مضبوط کړي الله د دې دواړو په منځ کې ډېره مینه او محبت پیدا کړي اللهم الف بین قلوبهما كما الفت بین عبادك الصالحين اللهم الف بين قلوبهما كما الفت بين عبادك الصالحين اللهم الف بين قلوبهما كما الفت بين عبادك الصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد